وسلم وفات شو او امر په دغه 5 رضاعات باندې وو نو 5 رضاعات چې دي دا به تحریم راولي دا باقی پاتیو د دې حکم دا مذهب دی د امام شافعی رحمه الله دا مذهب دی د اسحاق ابن راهویه چې 15 رضاعاتونه کم دا به تحریم نه راولي امام نووي رحمه الله وی د مور بیبي د دې قول مقصد څه دی چې فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم والامر علی ذلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او په قرآن کې 5 رضاعات موجودو نو وروسته چا منسوخ کړل اوس خو په قرآن کې نه دی موجود د دې معنا څه ده نو بعضې علماو خدا ویلی دي چې معنا د دې دا ده چې د دې آیاتونه لفظ منسوخ شو حکم باقی پاتې شو 10 رضاعات چې وو د دې الفاظ منسوخ شو حکم منسوخ شو او 5 رضاعات کې الفاظ منسوخ او حکم باقی پاتې و تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو معنا د دې دا ده چې اوس هم دغه حکم باقی پاتې دی د دې وجه نه امام شافعي رحمه الله اسحاق ابن راهویه رحمه الله دا وایي دغه مذهب دی چې 5 رضاعات به ځکه دا حکم باقی پاتې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته دا حکم باقی پاتې دی د بعضې علماو رای دا ده چې نه 5 رضاعات دا اصل په نسخه کې دا دی چې نسخه د آیات د الفاظو موشي او نسخه د حکم موشي نو چې نسخه د آیات شوې ده نسخه د حکم مو سره شوې ده نو بیا د عایشې بیبي د دې قول غرض څه دی چې فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم والامر علی ذلک بیا چا نسخه کړې ده د دې حکم او د دې الفاظ مخکې کې خدا سوال نه واردېده ځکه غرض د عایشې بیبي دا و چې رسول الله وفات شو حکم دغسې باقي و نور اگر که الفاظ د هغه په ژوند کې منسوخ شوي و اوس چې څوک وایي چې نه نسخه د حکم هم راغلی ده او نسخه د الفاظ هم راغلی ده نو بیا د دې مقصد څه دی چې توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نسخه چا کړې ده نو امام نووي رحمه الله وایي معنی دا ده چې ان النسخه ب5 رضاعات تأخر انزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضاعات لكونه لم يبلغه النسخ وی معنا د دې دا د عایشې بیبي د قول چې دا 15 رضاعات د دې نسخه دومره په تأخیر سره وشوله چې رسول الله وفات شو ټول خلکو ته د دې آیات د دې 5 رضاعات د نسخ پته نه وه هغوی به دا ویله دا نسخه نه ورسېدلې هغوی ته ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر عمر کې دا نسخه راغله نو ټول خلکو ته نه ورسېدلې بیا ورو خلکو ته نسخه ورسېدله نو خلکو ته پته لګېده نو فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم والامر علی ذلک د دې وجې نه چې دوی ته حکم د نسخې نه ورسېدلی مشهور شوی نه و وروسته ورته ورسېده نو د دې نه د جمهور علما دا وایي چې لکه 10 رضاعات منسوخ شو داسې 5 رضاعات هم منسوخ دي حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة او په دې باندې به عایشې بیبي فتوا هم ورکوله چې 5 رضاعات باندې تحریم راځي تفتی فتوا به ورکوله و بعض ازواج النبي صلی الله علیه وسلم او بعض ازواج النبي علیه السلام په دې فتوا ورکړې ده چې 5 رضاعات باندې به تحریم راځي
دا قول د شافعیم دی دا قول د اسحاقم دی وقال احمد بحديث النبي صلی الله علیه وسلم د امام احمد حنبل رحمه الله او د داوود ظاهری او د خلکو خو مخکې مونږ ویله چې د دوی رای په کم حدیث ده چې لا تحرم المسة ولا المستان درې مسات تحریم راولي نو دغه خو مذهب د امام احمد حنبل خو ویلی دي ان ذهب ذاهب الى قول عائشه که یو سړی ذهاب کوي وینا د عائشه ته چې 5 رضاعت تحریم راولي او د 5 رضاعت نه کم تحریم نه راولي نو وی فهو مذهب قوي دام کوم مذهب دی قوي ځکه حدیث پکې دی وجبنا عنه ان یقول فيه شيئا جبونه معنی څه جبن څه ته وایي بوزدلی یعنی امام احمد حنبل معنی امام احمد حنبل یریدلې دی چې اوی عنه دغه صاحب الى قول عائشه په باره کې اوی څه شی د دې نه یریدلې دی چې زه دغه کس په باره کې چې عمل کوي په د عایشې بیبي په دغه روایت باندې د هغې په باره کې زه هیڅ هم نه ویم نو د دې نه یریدلې دی جبونه بعضو کې علماو ضبط کړی دی چې دا جبونه نه دی وجبن عنه دی جبن عنه خو صحیح دا ده چې دا جبونه عنه ان یقول فيه شيئا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره وقليل او کډيري که یو ساس کم اذا وصل الى الجوف خېټه ته ورسېد هغه تحریم راولي دا قول د سفیان ثوری دا قول د مالک ابن انس دا قول د امام اوزاعی عبد الله بن مبارک وکیع اهل کوفه امام بخاری د ټولو دا رای ده او دلیل د دوی دا دی چې الله ویلی دی امهاتکم التی ارضعناکم نو په دې کې دا نه دی ویلی چې ګنې ډېرې درکړي او 5 درکړي او 3 درکړي صرف مور چې تاله پي درکړي دي مطلق نو هغه لګي کاغه ډېری یا رسول الله چې دې روایتو کې وایي چې ان الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب نو په دې کې په خپل دا نه دی خودلې چې لګاو ډیر بلکې مطلق رضا یې خودلې دا نو دا د دویو مذهب دی او دا د امام بخاری رحمه الله دی او حافظ ابن حجر په فتح الباری کې دی مسلک ته قوي ویلي دي د حدیث به څه جواب کیږي کوم نه د حدیث به څه جواب کیږي دا حنا خودی کې خدا جواب شي چې دا منسوخ دي دا 15 رضاعت پورې خو منسوخ دي قران کې وایي دی قران کې خو نشته کته نسخه د حکم راغلی نه د راغلی د الفاظ راغلی نو اصل نسخه د حکم او د الفاظو دواړه چې تاسو نسخه معنی نو حکم منسوخ دي دغه رنګ چې 15 منسوخ شوی دي نو دوی وایي چې لا تحرم المسة ولا المستان د دې معلومیږي چې دا 10 نسخه شو 5 مسخه شو نسخه شو نو دغه چې دا مسا او مستان منسوخ دي بلکې حکم دقه دی چې کوم قران کې ذکر دی چې هغه مطلق دی چې مطلق رضا چې دا حرمت راولي تحریم راولي اوس چاته معلوم نه چې څومره ور کړی دی بیا خو لګي او کډيري خو چې ورې کا یو څاڅ کې تیر شوی تحریم راولي ها کله کله به خزه شکی چې پته نه دی دې اوس ورل کنه پي به تیر شوی کنه نو چې پي دی ولا ورکړه هغه راخ کدل په خپل تیریږي دا مسله چې د خاوند سره راغله د خاوند چې د خزه سره دغه شان دغه راشي سره خاوند او د خزه چې یو بل سره شي د خاوند په تیر شي ستا پي نو خاوند پي تیر شي خاوند کې خو پي نه راځي دا مسله ده راځي مخکې دانګه مور پسې باب دی وقال ابن جريج عن ابن ابي مليكه
قال ادرکت 30 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. دا قول د امام ترمذی رحمه الله دا دی چې څوک ونه وایي چې ابن ابي مليکه د صحابو نه سمع ثابته ده که نه وي، هغه وایي چې ډېر صحابو نه ما روایت اورېدلي دي. باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. شهادت د یوې ښځې په رضاع کې چې دا وایي چې ما تاله پی درکړي دي، دا یوه ښځه ګواه، نور څوک ګواه نه وي. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظه. عبد الله بن ابي مليكه وی دا حدیث ما د عقبه نه اوریدلې دي، خدا د عبید نه چې مې کوم الفاظ اوریدلي د هغه الفاظ حفظ ما قوي دي، نو ځکه دا الفاظ د دغه روایت بیانوم. کني ما د عقبه نه ډایرکم دا حدیث اوریدلې دي په غیر د واسطې د عبید ابن ابي مريم نه. قال تزوجت امرأة. عقبه ابن الحارث وی چې ما په نکاح باندې واخیستله یوه ښځه، فجاءتنا امرأة سوداء، نو بله ښځه راله تکه توره، فقالت او وی ویله چې انی قد ارضعتکما، ما تا ته او ستا دې ښځې له پی ورکړي دي. فاتیت النبي صلی الله علیه وسلم، زر سور شلم نبی علیہ السلام لرالم، ما ورته ویله نبی علیہ السلام ته تزوجت فلانتا، رسول الله نوم ښځه پیژندله ځکه دغه د کلي وه، بنت فلان، فلانۍ بنت فلان مې په نکاح واغستله. فجاءتنا امرأة سوداء، اوس راله یوه ښځه چې تکه توره ده او وایي چې انی قد ارضعتکما، ما تاسې له پی درکړي دي. وهي کاذبة، او دا ښځه دروغجنه ده، دروغ وایي. په روایت د بخاري کې داسې راځي چې عقبه دې ښځې ته وویله چې ما اعلم انکی قد ارضعتنی، ما ته خو پته نشته چې تا ما له پی راکړي. نو فارسل الى آل ابي ایهاب، هغه د خپلې ښځې کورنۍ ته جواب ولېږه چې داسې یوه توره ښځه ده، وایي ما دې جنۍ له تی ورکړی دی. فقالوا ما علمنا ارضعت صاحبتنا، موږ ته خو دا پته نشته چې دی پی تی ورکړی، موږ ته دا موږ نه پېژنو، دی پی تی نه دی ورکړی. نو دواړه طرفه یقین نه وروسته عقبه ابن عامر سور شو نبی علیہ السلام لراغی، نو ځکه دا الفاظ ویله چې وهي کاذبة، دا دروغجنه ده، ځکه ما تحقیق وکړ، خو چې دا یې وویله نو فاعرض عني، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه اعراض وکړه، مخې رانه دی بل طرف ته واړو. قال فاتیته من قبل وجهه، دی بل طرف لرالم، نو هغې رانه بیا دا مخ داسې واړو. فقلت ما ورته ویل یا د الله رسوله انها کاذبه، دا دروغ وایي، کاذبه ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وکیف بها، کیف بها معنی کیف تشتغل بها، کیف تباشرها، ته به اوس څنګه د دې سره مباشرت کې. وقد زعمت، او داسې وینا کړې ده دې ښځې چې موږ تاسې دواړو له تی درکړی دی، انها قد ارضعتکما، ته به اوس دې ښځې سره مباشرت څنګه کې، زړه کې به دې دا راځي چې دا مې خور نه چېرته. نو دعها عنکا، لرې که د خپل ځان نه. په روایت د بخاري کې داسې راځي فنهاه عنها، رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړه دغه ښځې نه. په بل روایت د بخاري کې داسې راځي ففارقها عقبه ونکحت زوجا غیره، بله ښځې په نکاح واغست، یا دې ښځې په نکاح باندې نکحت زوجا غیره، دې ښځې د بل سړي سره نکاح وکړه. اوس دا یوه مسله ده چې د یوې ښځې شهادت باندې، دا د یوې ښځې شهادت
دا قبول شوی دی په دې مسله کې. نو دا د یوې ښځې شهادت څنګه قبول شو؟ امام شوکانی رحمه الله وی په نیل الاوتار کې چې بعضې خلکو د دې دا جواب کړی دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فیصله کړې ده نو دا فیصله بنا بر احتیاط ده، دا دیانتن ده، قضاءن د دې ښځې ګواهي قبوله نه ده. د یوه ښځه راشي او هغه ګواهي کوي نو دا اعتبار دی لره نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی له اعتبار ورکړی دی نو دا دیانتن احتیاطن دی. امام شوکانی وی څوک چې دا جواب کوي چې نبی علیہ السلام دې ته امر وکړ چې جدای کا او طلاق کا، دا باب د احتیاط نه وته وکړو، نو وی دا جواب چې دی مخالف لما هو الظاهر، دا مخالف دی د ظاهر نه. وی ولی ولا سیما بعد ان کرر السؤال 4 مرات. په بعض روایاتو کې راغلی چې دا سوال دی عقبه 4 کرته مکرر که او نبی علیہ السلام ورته په هر یو کرت کې دا ویله چې کیف وقد قیلا، کیف وقد قیلا. نو د دې نه معلومیږي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې احتیاط نه بلکې دا شهادت د یوې ښځې دی قبول کو او دا ښځې ور باندې حرامه وګرځوله. که دا ښځې په دې باندې حرامه کړي نه وي او دا نکاح جایزه ویلې وي د دې سړي او د دې ښځې په منځ کې، نو نبي علیه السلام به ورته امر په چا سره کړی وی؟ په طلاق سره، ځکه نکاح خوشي ده که نه. نو بیا به ورته امر کړی وی چې ته دا ښځه طلاقه که. نو معلومیږي امام شوکانی دا چې نه، دا مرزعه چې دا د دې شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول کړی دی، ځکه دې سړي ته نه دی ویلي چې دا طلاق ورکه، بلکې په خپله ختم ده، نکاح نه ده شوې، ستا خور ده. او دا قول دی د امام احمد حنبل رحمه الله، دا قول دی د امام اوزاعی رحمه الله چې د یوې ښځې ګواهي چې دا قبلیږي په رضاعت کې. زمونږ فقه حنفي دا وایي چې نه، لکه څنګه چې عام ګواهیانې دي، یو سړی 2 ښځې به وي او یا به 2 سړي، نو چې یوه ښځه ده د دې ګواهي قبوله نه ده. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه حنفي رای ده. امام شافعي رحمه الله وایي که د 4 ښځې شي په ګواهۍ کې دام قبولی دي، ځکه 2 ښځې په منزله د یو سړي دي او په ګواهۍ کې 2 سړي دي، نو که 4 ښځې شي دا به قایم مقام د چا شي؟ امام مالک رحمه الله وی چې نه، هره یوه ښځه په یو مستقل ګواه باندې منظورېدی شي په دې موضوع کې چې کوم د ښځو پورې خاص دي. نو که 2 ښځې ګواهي وکړي دا 2 قبلیږي، خو د یوې ښځې ګواهي نه قبلیږي. نو ټول ائمه د دې یوې ښځې ګواهۍ له اعتبار نه ورکوي. صرف امام احمد حنبل رحمه الله، امام اوزاعی رحمه الله دوی وایي چې نه، دی حدیث کې رسول الله اعتبار ورکړی دی، نو دی ګواهۍ د یوې ښځې لره په داسې مسله کې چې هغه مسله د رضاعت ده په نکاح کې، دی کې د یوې ښځې ګواهي دا معتبره ده. وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث
ولم يذكر فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكر فيه دعها عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازو دوی نافذ کړی دی شهادت د یوې ښځې فی الرضاع په مسله د رضا کې، او دا قول په فقهاو کې د امام احمد حنبل دی، د امام اوزاعي دی. قال ابن عباس وی تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها. یوخذ دا لکه نور روایتونو کې چې راځي یو قسم یو گوا، مخکې مونږ په مسلم کې چې ویلې دی، نو وی داسې دې کې ته کولی شي چې دی ښځې له ورسره قسم ورکړي. دام یو قول د امام احمد حنبل نه راغلی دی، خدا بلا دلیل دی وی. وقد قسم ذکر پکې چیرته نه دی راغلی په داسې موضوع کې. وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر شدير شي سلور شي. دا قول د شافعي دی. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم. بحكم او قضا کې صحیح نه دی، البته ورع کې دا څه دی دیانت او احتیاط او د باب الورع نه دا صحیح دی چې تی پرېږدي چې یوې ښځې م ګواهي وکړه نو ستا زړه کې به اوس شک راځي چې دا زما څه شوله شوله لور مې شوله، نو سړي په زړه کې بیا شکوک راځي. نو د دې وجې نه د احتیاط او د ورع د وجې نه پرېښودل پکار دي. په فتح الباري کې امام ابن حجر رحمه الله اقوال لا نقل کړي دي د عمر رضی الله عنه، د علي رضی الله عنه، د ابن عباس رضی الله عنه، د مغیره اقوال چې دوی ټولو امتنعوا من التفرقه بین الزوجین بذلک. دوی وی د یو ښځې ګواهي قبوله نه ده. دوی وی لو فتح هذا الباب که موږ د یوې ښځې ګواهي قبوله کو نو بیا خو لم تشاء